عمران خان سره د آرمی چیف یو غنټه طویل ملاقات شوه دی. په دې ملاقات کې ډېر اهم خبرې شوې دي او عمران خان سره د آرمی چیف ملاقات کېدل یو ښه ساين دی، یو پازیټیو ساين دی. په دې ملاقات کې ډېر پازیټیو خبرې شوې دي. اوس آرمی چیف کوم دا کرنٹ آرمی چیف نه، سابقه آرمی چیف دا یو داسې آرمی چیف دی چې د په ریټایرمنټ نه پس هم په پاکستان کې وخت تیری لګیا دی او د په خپل سرویس کې هم ایکسټنشن اخیستلی دی. خیر راځي ډیټیل سره په خبره کوو. ډېر اهم اپډیټ سی غټ خبردار راغلی دی چې عمران خان سره سابقه آرمی چیف یوه غنټې نه زیات ملاقات کړی دی او په دې ملاقات باندې دا چې کوم اسټابلیشمنټ د هغې رضامندي هم شامله وه په دې ملاقات کې، یعنی د اسټابلیشمنټ په رضامندۍ باندې دا ملاقات سابقه آرمی چیف عمران خان سره کړی دی او د دې ملاقات دپاره چې کوم انتظامات هغه یو هفته مخکې شوي وو. د دې ملاقات منیجمنټ منیج کول یو هفته مخکې دا پلان شو چې د فلانی سابقه آرمی چیف فلانی سابقه آرمی چیف دی او د به عمران خان سره ملاقات کیږي په ډیر وضع او یو طویل ملاقات پکېږي. خابل صحافي اسامه زاهد نوم دی دا انکشافات کړي دي د آرمی چیف قریبي ذرایع نه چې دا ملاقات انتهایی خوشګوار انداز کې شوی دی. یعنی د آرمی چیف قریبي ذرایع مطابق دا ملاقات یو انتهایی خوشګوار انداز کې شوی دی. دواړو شخصیاتو یو بل سره مثبت خبرې کړي دي او ډېر معاملات پکې زیر غور شوي دي. یو ښه خبره ده چې لکه د عمران خان آرمی چیف سره ملاقات کېدل که هغه سابقه دی او که ریسنټ اوس کرنټ کم آرمی چیف دی، خو یو ښه ساين دی چې اسټابلیشمنټ یو سابقه آرمی چیف ته اجازت ورکوي چې لاړ شه ته ملاقات وکړه. خو دې کې بس نه څه خبره هم عمران خان ته وړلی شوي وي که نه، عمران خان سره به څه خبرې اترې پکې شوي وي که نه. ښه بل دا یو داسې آرمی چیف دی چې د خپل سروس کې ایکسټنشن هم اخیستلی او دا ریټایرمنټ نه پس دی په پاکستان کې پاتې کیږي. لکه داسې آرمی چیف هم شته دی چې هغوی کله ریټایر شي دی ډایرکټ بل وطن ته ضروره جرمني کې یو ځای کې بل ځای کې اوسېږي، پاکستان کې ټایم نه تیروي. ښه اوس دې معاملات کې خدای ملاقات کې کومې خبرې اترې شوي دي نو هغه میډیا ته نه دي راغلي. اوس یعنې عمران خان او سابقه آرمی چیف ته دا دوه ډېر اهم شخصیت دي. په دې ملاقات کې دی کومې خبرې کړي نو میډیا ته نه دي راغلي او نه د پی ټی آی لیډرشپ ته پته شته چې په دې ملاقات کې څه خبرې شوي دي او که چېرې له پته هم وي نو هغوی هم دا خبرې میډیا ته نه دي ظاهرې کړي چې یعنې د فلاني آرمی چیف ولې عمران خان سره ملاقات وشو. په دې ملاقات کې د دواړو ترمنځ څه خبرې شوي دي خو څه ناڅه خبرې اترې به وړل شوي وي د اسټابلیشمنټ یا به عمران خان هم خپل د زړه به لاس ویښکلي وي خامخا خپل ګیلې شکوې به یې ورله کړي وي چې یعنې ما سره څه ظلم کېږي یا ما سره څه رویه کېږي په جیل کې یا ما سره ملاقات یې ولې نه کېږي. نو دا یو ښه ساين دی، یو ښه خبر دی او الله دې وکړي چې په دې ملاقات کې مثبت خبرې شوي وي ځکه که چېرې دا د لوګورو یو غټ ټینشن دا هم دی چې عمران خان په جیل کې دی نو کېدای شي ډېر خلاص شي دا ملک په ترقۍ روان شي، دا یو ټینشن ختم شي، د ټولو حکومتونو خپل حکومت باندې فوکس شي. خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.